الکانو جنکی را جمع کیږي دا چې دین کله خلکو مذاق جوړ کو کنه نو په نکاح پورې خندا د دین په بنیادی شعائر پورې خندا الکانو جنکی را جمع کیږي او مونږ یو تقریب کوو فیک نکاح فیک میرج بس مونږ به د نکاح مجلس جوړ شو ښځه به جوړ شي خاوند به جوړ شي نکاح به وشي فیک میرج وشو که نه زه دغه نورې خبرې چې څه دي نقصانات په خپل ځای خلکو ته معلوم دي چې دا څه شی دی ګندګي ده بېحیایي ده عریاني ده فحاشي ده د بدکارۍ لارې کلاوال دي لیکن زه تاسو ټولو ته د دې میډیا په ذریعه د ټول انسانانو مؤمنانو ته خبر شئ مسله څه ده دا کار چې چا وکړو حدیث کې راځي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد یعنی زما چې کومه ذمه داري ده زه پوره کوم که نه چې تاسو ته ووایم درې خبرې داسې دي چې رښتیا یې هم رښتیا دي او ټوکې هم رښتیا دي یو څه النکاح والطلاق والرجعه نکاح طلاق او رجوع کول څوک هلک او جنۍ کېناسته سړی او ښځه او ځالکو مونږ نکاح وکړو دا ګپ لګو چې څنګه یې نکاح وکړو نکاح وشوه نکاح وشوه دا چې کم چا نکاح کړی ده دا فیک میرج نه دی دا چې څه مذاق دی که ګپ دی که څه شی دی نکاح وشو دا زنانه دا جنۍ د بل چا سره چې نکاح کوي نو حرامه ده زنا به کوي بدکاري به کوي ځکه نکاح یو شوی دی که نه دې خطرناکۍ ته وګورئ او بل طلاق دا پکې بیا سړی او ښځه یو ځای ناست دي چېرته که نه ښځه خاوند دي خو دا په ګپ کې مونږ دا هسې ډرامه کوو که نه خاکم جوړوله نو سړي ښځې له طلاق ورکړه نو طلاق وشو طلاق وشو دې کې جدهن جد وهزلهن جد او چېرته سړي طلاق ښځې له ورکړی دی او بیا ورته رجوع وکړه خو دا مونږ څه کوو دا مونږ هسې ګپ لګوو نه چې ګپ کې مونږ چې رجوع دې وکړه چې ما رجوع وکړه بس رجوع شوې ده د دې وجې نه د دې د واوړئ دین اسلام خندا مه جوړوئ لوی مشکلات درته په دنیا کې پیدا کېږي دا چې کوم نکاحونه شوي دي اوس نه ورته زه وایم یا به همدغه سړي نه باقاعده طلاق اخلي چا سره چې نکاح دا فیک میرج چې شوی دی او که دا نه وي نو د بل چا سره نکاح نشي کولی او که کوي مونږ د مولوي صاحب خبرو ته نه ګورو داسې لګیا دي نو بدکاري ده دې وجې نه د دین اسلام دا یو سنجیده دین دی دا د الله دین دی دا ټوکو لپاره نه دی راغلی ته خنداګانې وکړي د الله په دین پورې د الله په آیاتونو پورې د الله د دین په شعائرو پورې خنداګانې کول دا معمولی سسته سودا نه ده ډېره مهنګه سودا ده ګورې